بسم الله الرحمن الرحيم. وحد الوجه دغزة الرسيري من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذنين، لأن المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها، والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عندنا. توجهي برون من مسألة دا کړی و چې فرایض د اودس ته څلور دي، درې تعلق د غسل سره دی او د یو تعلق د مسح. نو د غسل سره چې د کوم اعضاء او تعلق دی کې اول مخ دی، نو مخ وینځل دي. حد مخ را صاحب د هدايه بیانې هغه دا چې د سر د کوم ویختي تندي باندې په کوم دی چې دغه ویخته ختم شي، نو بس به تندې شروع شي، تندې د مخ اشاره د دقه نه مخ شروع شي، راځه تر د مړې د اړو کې چې دی کنه تر دغه ځای پورې مخ دی. دای په وګدوالي کې شو او بلنوالي کې د یو غوږ د کوم نرمه اشاره د دین رواله تر بل غوږ د نرمه سی پورې پوهه شولې به بل طرفینو مسلک دا دی چې د غوږ او د دې ګيري منس کې چې کوم خالي زی دا هم د مخې صدا، او امام ابو یوسف رحم الله وی دا نه ده، او فتوا علامه شافعی فرمایي دا د طرفینو په قول نه دا د مخې صدا. مسله زده شوله، نو حد د مخې راته بیان کو. بیا صاحب د دلیل بیانې، دلیل کې صغرا او کبرا ذکر کړی دا کا او په هغه کې شکلی رابع چې کوم دی هغه دلیل جوړ کړی وته وګورئ. وحد الوجه اعضاء مغسولو کې شروع کړله. حد وجه چې دی طولن وګدوالی به اعتبار سره من قصاص الشعر، دا هغه د منتها د ویختو د سر نه دی الى اسفل الذقن تر د زنی لاندې حصے پورې چې د مریړو کې، او بلنوالی کې ویلا شحمتي الاذنين هغه نرمه حصہ د وګونو تر یو نواله تر بلې پورې دا ټول حصہ د مخ ده. دلیل را بیان کړي ان المواجهه تقو بهذه الجمله وهو مشتق منها. مولوی شکل رابع دلیل کی ذکر کړي دي. شکل رابع ہوتا څه پیژنې کنه چې هغه د شکل اول ضد دی. شکل اول کې حد وسط په صغرا کې محمول او په کبرا کې موضوعي، دا سیده شکل رابع ضد دی، په صغرا کې موضوعي او په کبرا کې محمول وي. هم ویلي مرقات کې شکل رابع نه نتیجه راوباسي، شکل اول به ته جوړه. شکل اول چې نه هو اشرف الاشکال من الاربعه الشکل الاول، هغه اشرف الاشکال دی. او شکل ثانی په پیژنې چې دواړو کې محمول او شکل ثالث کې چې دواړو کې موضوعي. بهرحال شکل رابع سره راته نتیجه بیانې نو تاسو ته لغو کېږي. حاصل د دلیل دا دی چې مواجهه چې ده کنه، مواجهه مخامخ کېدل دا د مخ په دقه حصه باندې یو سړی چې چاته مخامخ کېږي هم د مخ دقه حصې او ته مخامخ کېږي کوم چې موږ بیان کړله. او وجه د مواجهه نه مشتق ده، پوه نه شولې په وجه شکل اول دی جوړ کړي بې وجه مشتق ده د مواجهه نه صغرا شول شکل اول می دی جوړ کو. او مواجهه واقعي کیږي هم په دغه حساب باندې، نو وجه هم دغه حساب شو. اوس خبر اسانه نشوله، وجه مشتق ده د مواجهه نه، دای کبرا ذکر کړي موږ صغرا کړل شکل اول دی جوړو. او مواجهه واقعي کیږي هم په دغه حساب مخ باندې، نو وجه هم دغه حساب مخ ده. وته وګورئ لأن المواجهه ذکر مواجهه چې ده شکل رابع صغرا ده تقو بهذه الجمله، هم دغه مجموعي ته ویل کېږي کوم چې موږ ذکر کړله. او هو مشتق منها، او وجه مشتق د مواجهه نه ده، نو دا را مخ کې خبر ولګي. او هو دا وجه چې ده مشتق ده، مشتق ده منها د مواجهه نه، والمواجهه مواجهه چې ده تقو بهذه الجمله، لهذا وجه هم دغه جمله ته وایي. پوه شلو بده معنی مخ کې راځي جی. ما ویلو اعضاء مغسوله درې دي، یو مخ دې تیر شو، دویم نمبر دی لاسونه وینځل. لاسونه به وینځو د ګوتو نه واخله سره د څه ته وې دي څنګهلو سره د څنګهلو ښه انا څنګهلو نه بر عیسی
د بغسل کې نه ده شامله. زمونږ د درې واړو امامانو رایې دا ده چې څنګلې چې دي دا هم په وینځلو کې شامل دي، فرض غسل کې شامل، یعنی حکم د هغې ورته شامل دی. امام ظفر رحم الله وایي نه څنګل اعتبار دی. همدغه شان وروستو بیان را روان دی د خپو د وینځلو. نو زمونږ د ائمه ثلاثه رایې دا ده چې د خپو په وینځلو کې ګیټې هم شامل دي، یعنی حکم د غسل ګیټو ته هم شامل دی. امام ظفر رحم الله وایي څنګه چې څنګلو ته نو شامل دغه شان ګیټو ته هم نه دی. پوه شو پې او دلیل راشي تاسو لږ متوجه شئ په یو اصطلاح باندې ځان پوه کړو. زه وایم چې دا کور ما به دې سړي خرڅ کړو د دې دیوال نه واخله تر هغه دیواله پورې، نو کم باندې چې حکم لګوي هغې ته مغیا ویلی کېږي، دا مین ځای. او د کم ځای نه شروع شوی د دې دیوال نه دې ته غایه وایي، د کم ځای پورې دی هغه دیواله پورې هغې ته هم غایه وایي، خو دې ته غایه ابتدا وایي، هغې ته ویلی کېږي غایه انتها. دا به انشاءالله په هدایه کې موږ له به د نورو هدایو کې بار بار راځي. طلاق په مسله کې انت طالق من واحدة الى ثلاث، بیه کې به راځي دا کور مې در خرڅ کړو دې دیوال نه تر هغې دیواله پورې. دا په دې صلات کې هم دا ځای رالی الی الکعبین، وروسته به راشي روژه کې اتموا الصیام الی اللیل. نو دا خبره ډېره اهمه ده ښه، ذهن کې کېنوئ. نو کوم شي دپاره چې غایه بیانېږي هغې ته ویلی کېږي مغیه، ما ضرب له الغایه. چا دپاره چې غایه بیانېږي څه ورته وایي؟ مغیه. او دا غایه دا ابتدا هم وي او دا انتها هم وي. نو اوس امام ظفر رحم الله دلیل داسې بیانوي، وایي قانون او قاعده دا ده چې غایه چې دا په حکم د مغیه کې نه وي داخله، او دلته څنګلي او ګیټۍ دا غایه ده. نو مغیا څوک د لاس وینځل، مغیا څوک د خپې وینځل، د هغې په حکم کې انځلو کې بیا مې وران مې ویلو. غایه څوک د ګیټۍ، غایه څوک د څنګل، او مغیا څوک د باقي لاس، مغیا څوک د خپه. نو حکم د مغیا د خپې د وینځلو، حکم د مغیا د لاسونو د وینځلو، نو غایه په دې کې نه ده. څوک وایي؟ امام ظفر رحم الله وایي. پوه شولئ پې؟ بس دا قاعده ده چې په حکم د مغیا کې غایه نه وي داخله. ورته وګورئ نور زمونږ خبره کوو. والمرفقان، مرفقان چې دي، مرفق مرفق دواړه ویلی شي، لاندې دا قصه ذکر کړې ده بکسر الاول على وزن المنبر. او دا اصل کې چاته ویلی کېږي د ګیټۍ نه لاندې لاس ته څه نوم وایي پښتو کې؟ بازو ته وایي که نه؟ بهرحالې د ګیټۍ د دې څنګل نه د لاندې ایسه او د څنګل نه بره ایسه چې کوم مین دی څنګل دغې ته وایي. او دا خو چې دور پکې لازم شي په تعریف کې. ول موږ له پښتو کې نومونه نه راځي، اوس موږ څه وکړو؟ مړوان خو دې ته وایي یار، دې ته مړوان هم ورته وایي تقریبا. مړوان دې نیم ښکته کړه نیم پورته، بنګلي دې نیم ښکته کړه نیم پورته، چې په مړوان باندې دې سر ولګوم، داسې وایي که بنګړي خو ډېر اهم شی دی دې دپاره. ښې ټپي دي باجیګاتو دپاره، په توره شپه توره تیاره کې بنګړو له شړنګ ورکړه چې ودې پېژنمه، او د جنۍ درې سنګار مزه که، یوې بنګړي بل یې رانجه بل پازیبونه، لیلا د پېښوري بنګړي دې مات شه، دا هم ورسره ده. ښه وکشئ. بهرحال تعریف یې لاندې کړی دی، تاسو وګورئ. ملتقى عظم العضد والذراع، بس د دې مټي او د دې بقای لاس مین چې کوم دی هغې ته مرفق ویلی کېږي. راځئ. والمرفقان او څنګلې، بس پښتو کې نو موږ له راځي نو. والکعبان او ګیټۍ یدخلان فی الغسل، داخلېږي په غسل کې، د غسل په حکم کې. عندنا هم دا مفتى به رایې ده، ښه علامه شامي فرمایي لاندې یو طریقه دی. والیه ان عقد الاجماع الدر، در دا د شامي متن دی ښه، در المختار خلافا لظفر رحمه الله. وهو يقول غوي قاعده بیانوي ان الغايه لا تدخل تحت المغیا، غايه نه داخليږي لاندې د مغیانا، یعنی لاندې د حکم د مغیانا. لکه الله قرآن کې فرمایي واتم الصيام، روزه پوره کوي، ترکمه پوره کوي، الى الليل، شپې پورې. نو شپه په روزه کې ده، نو التم غایا د مغیا په حکم کې نه ده داخله. کاللیل فی باب الصوم ولنا. تاسو لږ وګورئ، موږ ورته وایو ګوره غایه په دوه قسمه ده ښه.
یو غایه د بار د اسقاط وی او یو غایه د بار د امتداد حکم وی. یو غایه د بار د چای اسقاط، یعنی غایه د دې د باري چې حکم تر دغه ځای پورې دی، حکم دغه دی کنه. اچھا جی یو غایه د دې یو غایه اسقاط وی. غایه اسقاط تعریف دار چې تا ته وی چې حکم هم تر دی غایه پورې دی اخوانه دی. بل غایه امتداد وی، هغه مطلب دی چې به د حکم تر دی غایه روغت کا، حکم تر غایه روغت کا، دا مطلب دی کنه. خو نه درنه کو نفسي کتاب کې دا مسله ده. یو غایه اسقاط ده، هغه د دې د باري چې به حکم هم تر دی غایه دی نور ساقط، او بل غایه امتداد ده چې به د حکم تر دغه غایه پورې روغت کا. نو په دې مرفق او کعب کې غایه اسقاط ده. الکه لاس وینځي، لاس خود تر تخرب اوري، کوم ځای پوری وینځو ال المرافق، بس تر دغه پورې نور حکم ساقط. او په غایه اسقاط کې غایب حکم کې داخلي، ځکه وایي چې ما پوری دی حکم ما پوری راورسوه. دغه شان ال الکعبین تراورسوه خو ساقط، خو دغه حکم تخری څه وته وي غیته بغان دی هغه ترسي نه، بس وای دغه ګټو پوره دی بس خراشي. واتم صيام الى الليل، دلته غي امتداد ده، روزه ونیسي. روزه اصل کې مطلق امساک ته وي، لک شانزان بندول خوراک سکاک جمانه بس دا روزه ده. نو یو سکندم کې دي، یو منټم کې دي، یو غنټم کم ځای پوري نو وګت کو حکم الى الليل تر شپې ورسوا. نو ما ویل یو غایه اسقاط ده، بل غایه امتداد ده. غایه اسقاط درې د باري چې حکم دې تر رسیدلې ده اخوا ساقط ده. غایه امتداد دې د باري چې غایه کنه نو حکم دې تم نه رسیدلو دی غایه تم نو غدې د باري چې ما ته راورسه وځي کې نه مشامل خو ما ته راورسوي. نو اولنو دوه کې غایه اسقاط ده او دې کې غایه امتداد ده. نو دا غي قیاس په دې معنی ټیک نه دی، دوه بیل شي نه دی. پوه نه شولې موږ نور قیاس کې ویلي چې مقیس به د مقیس علیه نظیر وي، ویلي مې کنه. وګورئ نور خبره کوو بس. هو يقول غوي ان الغايه ده، دا خو مې ویلو کنه. ولنا موږ د بر دلیل ان هذه الغايه، دا غايه لاسقاط ما وراءها، په دې دوړو کې دي مرفقان او کعبانو کې دا د بار د دې چې ساقط کی ما وراءها، د دې نه خو چې کوم حصہ دا غینه حکم ساقط کی وجه سره اذ لولاها. کچری دا غايه نه وکنه د دې لاسو د انزل حکم تلو تر تخره. اذ لولاها لاستوعبت الوظيفه الكل، رانی ولو وظیفه یعنی او دس کل ټول لاس رانی ولو. او په باب د صوم کې لمد الحكم التغايه د بار د وګدولو د حکم دا الیها غایه پوری حکم راوګت کا. پوینه شری یعنی روزه وګدا کا ترچا تر شپې پوری. وجه دار اذ الاسم ما ولدا اسم چره یعنی صوم یطلق علی الامساک ساعتا، دې خو اطلاق کیږي په امساک باندې یو ساعتم. نو کوم ځای پورې روزه ونیسو وایي چې هغه ځای پورې ورسوي. تاسو پوه شولې؟ تاسو راځي لکه نورم واضح کو دا خبره. امام ظفر رحمه الله د کعب او د مرفق والا کما غایه د قیاس کړله اتم الصيام الى الليل ولا غایه معنی دا سیده او حکم دا ولګولو چونکی الليل یعنی غیر مقیس له کړله. نو التغایا په حکم کې نه و داخله، نو دلته ودا دوړم نه داخل. من ویل لا قیاس ته ټیک نه دی، ځکه مقیس بیل شری او مقیس له بیل له. مقیس له کی غایه د بار د اسقاط ده او مقیس کې د بار د امتدادي حکم ده. ناراضی لګي مال نور واضحه کوي غداسي چې کله توجه جی د غایه د مغیا د جنس نه یو شی په دغه وخت کې غایه چی د مغیا په حکم کې داخله وي او د بار د اسقاط مخکې ختمي خبره. او کله چې غایه او مغیا یو جنس نه بدلی نبی غایه د بار د امتدادي حکم وي. نه په اول صورت دواړو کې مرفق او کعب کې دا لاس رواله تر تخره پورې لاس دی، نه دا څنګل هم د لاس نه حصہ ده، د هغې د جنس نه دی. او ګیټۍ هم د خپې د جنس نه دي. نو هلته غایه اسقاط شوله. او په دې بل مثال کې لیل چې دا د ورځې د جنس نه دی، خو بل شی دی. هلته غایه د باره د امتداد شوله. اوس پوه شولئ؟ وګورئ جي والکعب
اوس کعب کم دی کعب دوه اډوکو ته ویلی کېږي یو موږ ویلي ولته حج په بیان کې ویلي واسم حج ویلی دی نو حج کې موږ څه ویلي کعب چې دی یو د قدم په منځ کې اډوکی دی کوم ځای کې چې بوټ د بوټ مزې خلک تړي یا نن سبا کومې څپلۍ دي هغې د خبره وندنې پې تړي دغې تم کعب وایي او یو ګیټو تم کعب وایي نو هلته م ویلي کعب نه کوم کعب مراد دی هغه د قدم منځ والا اډوکې دلته م د بعضو رایې ده د امام محمد نه چا روایت د بعضې امامانو رایې ده علماو چې دلته م دا اډوکې مراد دی خو دا غلطه ده صحیح دا د مفتابي رایې دلته د کعب نه مراد ګیټۍ دي وګورئ والکعب هو العظم الناتی دا هغه اډوکی دی کوم چې ظاهر دی ناتی ظاهر ته وایي اوچت ته وایي هو صحیح دا صحیح روایت دی دا مفتابي قول دی ومنه الکعب الګه د دې نه کعب هم دی کعب ویلی کېږي اوبري وایي پستان والی عورت د کومو زنانو چې د سینې بوټي بوټي راوتي که نه د کومو باجیګاتو هغې ته ویلی کېږي یار عجیبه خبره ده وما هدایه وله بیره 24 کاله په عمر کې بناتو ته پړاوول او دا شی پکې رالی بیخي یو سړي ښځې په عمر کې لیدلي نه یو دم د سړو نه راوځي او ښځو ته کښېني او ومنه الکعب اوس مې ورته څنګه ویمه بس دې کې وار پار خطا و چې دا ښځې به څه وایي دا وګوره دا خبرې هم کوي بهرحال دې نه کعب هم دی ښه کعب وکواعب اترابه ورسېدلو پې هلک به وګورئ اوس که د چا لاس کټو به څنګه اینځي دا ول جدیده مسله ده جدیده نه ده خو کتاب کې نشته پخوانۍ مسله ده نو حکم یې دا دی که د چا لاس کټو نو که د مرفق نه لاندې حصه باقي وینځل ضروري دي ځکه څومره چې دی بس هماغه به اینځي الطاعة بحسب الوسعة بحسب الطاقة دا یو قاعده ده الطاعة بحسب الطاقة بس څومره طاقت یې هغه عمر به طاعت کې او کچری دا څنګل نه بره لاس کټو خو به محل غسل نشته نه بس حکم هم نشته چې کله محل وي حکم وي ښځه طلاق به ورکړي چې ښځه دې نه څنګه طلاق ورکړي نه رسېږي ښځې بله پسې واوره او که د چا زیتي ګوته وه یې زیتي لاس و به ماته لږ متوجه شئ موږ دې باندې موږ اوس تازه استبدالي کړې ده وکشئ دا لاس زاید چې دی که نه دې دوه قسمه وي یو د دې مټې نه لاندې راختلی او یو د دې مټې نه یار څه ته وایي څنګل نه بره راختلی نو کچرې د دې څنګل نه لاندې لاس راختلی و یعنی محل غسل کې لاس زاید شی راغلی او محل غسل کې نو په دې صورت کې حکم د محل غسل دی د هغې اینځل فرض دي که شپږمه ګوته وینځي به او که د څنګل نه لاندې لاس راختلی و ګوتې به کې وي که نه اینځي به پوه شولې به یو مسله شو او که چېرې د لاس راختلی و د محل غسل نه بره یعنی د دې څنګل نه بره و به دوه صورتونه دي یو دا دی چې دا لاس باقاعده کار پې کولی شي دومره برابر دی کېږي ښه داسې نو به یې وي د اوس به اصلي حکم دی دواړه به اینځي فرض دی او که نه یوه کار کوو بل نه کوو دا کوم چې کار کوو دقه اصلي لاس دی دا کوم چې کار نه کوو اوس راځي د دې بیا دوه صورته دي به څو صورت دي که دا راوګد شوی او راوګد شوی حتی چې محل غسل ته راوګد شوی څه مطلب لاس دومره وګدو چې څنګل نه م راوختلو چې د بل لاس سره مخامخ کوو بې دقه ځای به ولینځي کوم چې څنګل نه راځید شوی دی او که نه وړوکې عام طور داسې وړوکې دغه ځای کې راختلی یعنې څنګل ته نه رارسي به اینځل نه دی ضروري ځکه هغه بره حصې والا دی پوه شولی که نه لنډه دا ده که محل غسل کې و یا محل غسل ته راوګد شوی و یا یې عضو اصلي حکم به اینځل ضروري دي پوه شوئ مخکې راځئ قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناسیه ښه نو درې اعضایي مغسوله تیر شو مخ وینځلو همدغه شان لاسونه تر څنګلو دغه شان خپې تر ګیټو اوس مسې خبره کوي ما ته لږ متوجه شي مولوي صاحب زموږ د حنفو په نسبت باندې د ټول سر مسح کول دا سنت دي دا به تاسو نورانور قیاس کې ویلي چې تسلیس پکې سنت دی که نه دی یاد اکمال سنت دی او که تسلیس سنت دی البته فرض زموږ د حنفو په نسبت باندې هغه څلورم حصه د سر ده په دې کې پنځه اقوال دي مسح څومره فرض ده امام مالک رحمه الله وی ټول سر مسح فرض ده امام شافعي رحمه الله وی مړه بس په یو حصه د سر د مسح وکړه کافي ده یو روایت کې یو اختر راغلی یو روایت کې درې راغلی
زمونږ د حنفونه حسن بصري رحمه الله نه نقل لي اکثر عیسی د سر چې مسح کړل اکثر عیسی للاکثر حکم الکل بس چې شول لکه ټول سر درې احنافو کې دوه قول دي یو دا ده چې علی مسح لاسونه دي به باغی کې اصلي عضو د مسح ګوتی دي نه په ګوتو کې اکثر عیسی درې ګوتی دي نه چې په درې ګوتو اندازه د مسح د سر وکړه بس کار وشو درې ګوتی څومره زینی سي دومره مسح دی وکړه خدای مرجوح قول له حنافو او پنځم قول کتاب کې اول قول ذکر کړی دی چې د سر څلورم عیسی کاغه د سر د بر عیسی او کړي طرف او کګس طرف او کشا طرف او بهر حال خو چې څلورم عیسی دی وکړه فرض ادا شو ها سنت بالا ادا کیږي چې استیعاب او ټول سر راګیر کی ابرست ان شاء الله او یو شي کې وته وګورئ والمفروض او فرض فی مسرأس مقدار الناسیه دی مقدار د ناسیه دی او ربع راس الکه مقدار د ناسیه څومره دی ناسیه د مخې زیته وی ښه هغه څلورم عیسی د سر ده دلیل لما روى المغيرة بن شعبة د وجه دغه حدیث نه لما زین کې کینه وی هغه حدیث چې کوم روایت کړی دی مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى صباته قوم د قوم بډیران رااله فبال بولی وکړه وتوضا او د سی وکړو مسحو مسح وکړه لا ناسیته بناسیه او خفیو په موزه مولوی صاحب دلته د حدیث کم چې صاحب د قدرې ذکر کړی دا یو حدیث نه دی خدای دو دي تو حدیث دي لاندې راشي روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متنزع من حديثين دا اصل کې دوه حدیثونه دي هر چې حدیث ته ثباتی دی د ډیران والا دا روایت کړی ابن ماجه من طريق شعبة عن عاصم راځه بسي عن ابي وائل عن مغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى صباته قوم فبال قائما دا ول ان شاء الله ترمذی کې راشي په ولاړه باندې بول کول څنګه دلته هم راشي دا ضرورت په وخت کې په ولاړه بول ټیکی ښه راځي ولا فبال قائما دا یو حدیث شو ورپسې دویم حدیث چې دی حدیث د ناسیه او د خفین او د مسح والا هغه امام مسلم نقل کړي من روایت عروه ابن المغيرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناسيته وعلى العمامه امامه معنی مسح وکړل په پټکی معنی هم سند جایز بل هر روایت کې ذکر کړي دي ورپسې د حضرت انس روایت دی چې هغه دا پټکی معنی مسح معنا پټکی لري نه کولا سی پټکی کې دن کو بصری مسح وکړه دا مطلب دی دا خبره به کوي ان شاء الله راځي جی لنډه دا د حدیث یو نه دی څو دي دو دي ښا صاحب د قدرت یو کړي دي مضمون یو یو کړي والکتاب مجمل فالتحق بیانا به ما تلک متوجه شي الله قرآن کې فرمایي فامسحوا برؤوسکم مسوکي بسرونو با چې دا با دا خو تبعیض د بارمی یعنی به بعض سر مسوکي کنا با زائد کل سر مراد دی د دې بیان نشته دی قرآن کې نو دغه شان حکم ته مجمل ویلې کیږي دغه شان نسته ما دغه شان نسته ویلې کیږي مجمل پیژنې کنه د تدیر شوی اسامي کې مجمل تعریف هغه لفظ ته ویلې کیږي یو جز چې کې ازدحام د معنی راغلي غني معنی پکې راغلي غنو ونو نه مراد کم از کم دوه معنی پکې راغلي دوه جزء هغه لفظ چې دوه معنی لري او دغه دوه معنی په وجه کوم معنی مراد ده هغه مراد مشتبه شي داسې مشتبه شي چې په طلب او تعامل باندې امکان نه کیږي ترڅو چې مجمل بیان نه کړي چې کوم مراد ده چا چې اجمال کړي ترڅو هغه بیان نه کړي پوه نه شي به څو اجزا شو هغه لفظ ته ویل کیږي یو چې ازدحام د معنی او بګره شي معنی پکې کم از کم دوه راشي دوا کوم معنی مراد د پته نه لګي نو دریم مراد پکې مشتبه شي داسې مشتبه شي چې مجمل به ختمي چې بیان وکي په طلب او تعامل معنی وهو ما ازدحمت فيه المعاني فاشتبه المراد به اشتباها لا يدرك الا ببيان من جهه المجمل سامي کې دا تعریف دی پوهیږي کنه دې د څه ویل کېږي مجمل لنډه دا برؤوسکم قران کې ذکر دی او مجمل له ټول پوهې شو دی توجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکه شارع ادم دی علام شارع دی نبی علیہ السلام شارع دی او حدیث چی دا وحی خو غیر مطلوی تاسو ته پته ده
نو د نبی علیہ السلام په ژبه باندې کله کله الله پاک د خپل مجمل کلام بیان کوي کنه او کله خپل کوي. دلته د نبی علیہ السلام په زبان باندې دغه مجمل بیان کړی دی او مسح علی ناسیه چې مسح وکړله په ناسیه باندې. نو سر څومره سر لګي سر به لګه کې څومره کنه کوله یې سپته نه لګي. نبی علیہ السلام بیان وکړو به فرض صدا څلورم یې صدا او فعلا یې بیان وکړو. تاسو پیږئ مجمل بیان هم ویلې نو ماته لغوک شي زی تلګ نور مازه کا توجه جی مجمل کې د مجمل بیان ضروری ال نه په طلب کار کیږي او نه په تعامل کیږي وکي ریخه. نو مجمل بیان چی کنه مجمل چې کله بیان کوي د دې درې قسمه کله بیان چی دا شافی خپوري شافی وی او قطعی هم وی شافی وی قطعی وی دا یو صورت شو. په دغه صورت کې چې بیان شافیم وي قطعیم وي نو د مجمل له مفسر جوړ شي. مفسر هم ویل کنه چې بيخي د نسخ نه او علاوه پکې بل احتمال پاتې نشي نه پکې تخصیص کولای شي نه پکې تعویل. په دې مسله پوه شي چې کله بیان څه وي شافیم وي او قطعیم وي لکه منز اقیم الصلاه مجملو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان وکړلو او په حدیث تواتر سره وکونو قطعی الثبوت سره وشو 50 سره وشو قطعی تواتر حدیث متواتر قطعی الثبوت فيها او دومره بیان وکړو چې بالکل شافی دی شافی کافی دی. نو دې صورت کې د مجمل لما ول څوک جوړ شي مفسر جوړ شي او مفسر معنی عمل کول خو قطعی هغه کوم معنی ور کوي قطعی ور کوي عمل کول په فرضي خاص کر چې د قران نه پوه شوي. یو دویم نمبر بیان د مجمل چی دا کافی وی کافی خو قطعی نه یعنی خو پورا بیان شوی خدا ر چی داغي ثبوت ظنی یعنی خبر واحد معنی وشي لکه دلته دای مثال لیکه بیان نبی علیہ السلام وکړلو چې څلورم ایسه د سر پوه شي به خودم بردا چې خبر واحد معنی وشلو نو قطعی ثبوت نه ظنی ثبوت دی ادم بردا قطعی دلالت دی دلالت په معنی بالکل پاک دی دې ته موږ وایو قطعی ثبوت ظنی ثبوت قطعی الدلالت. نو دا حکم د وجوب ور کوي ښا په دې وخت کې د مجمل نه لکه څوک جوړ شي مشکل دی جوړ شي اول دی جوړ شي ما د مجمل نه څوک جوړ شي پدن لګي ما خبره پوه شوي کنه چې کله بیان شافیم وی قطعیم وی به د مفسر جوړیږي او مفصل معنی عمل کول لازمي او کچره بیان کافی وی خدا دې شي قطعی ثبوت نه ځونی وی په دې صورت کې د مجمل نه جوړ شي مؤول یاد شي خاص عام مشترک مؤول هو ما ترجح من المشترك وهما يترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي دا سیده کنه نه کې به عمل واجب به خسره د احتمال خطا نه دسی کنه یعنی غالب ګمان ته ورسیږي غالب ګمان معنا واجبي وای شوی کنه څو شو دوا دریم نمبر وی قطعی الثبوت وی قطعی خدا دې شافی نه قطعی الثبوت وی پوهیږي کنه لکه الله فرمایي حرم الربا دغه ځکه بیان دی کې خیر می ربا حرام کړي ربا وسته وي ربا هم مطلق زیادت ته وي کوم حرام ده راشي نبی علیہ السلام بیان کړي الحنت بالحنت سره شوی ومدار شي دا نه شافی دی او نه څه دی دواړه نه دی په دې وخت کې د نه جوړ شي مجمل دی جوړ شي دلته نه شافی دی خبر د کومه یعنی نه پورا دی او نه قطعی دی قطعی ولی نه دی خبر واحد دی پورا ولی نه دی راځي نبی اسلام خو صرف شپږ شي نه بیان کړی الحنته بالحنته والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضه څو بیان کړی شپږ نو په دې شپږو کې ټیک ده چې کافی دی په دې شپږو کې کافی دی او دا چې زونیم دی یعنی زونی ثبوت دی نو شافی دی ورسره زونی ثبوت دی نو په دې شپږو کې حیثیت داسې شو لکه مؤول خو د شپږو نه علاوه هغه کې بیان نه دی کړی نو هغه کې کافی هم نشو ورسره زونیم دی نو په دې صورت کې به مجمل جوړ شي پتن لګي پوه شوي کنه به اخیری باندې پوه شي ما ویل چې سم دی اول کم یو قطعی هم وي شافی هم وي څه دي جوړیږي مفسر دویم کم وي چې شافی وي
قطعی نه وي یعنی قطعی ثبوت نه وي لکه دا مثال چې زمونږ کوم دی کتاب کې ناسیه والا دی وخت ته څه جوړ شي مؤول توجه جي دریم داسې کوي چې نه شافي او نه کافي دا نه قطعي دا لږ آسان دی دا تر مخکې کوي یعنی نه پوره او نه قطعي لکه شی ستونه علاوه هغه بیان یې کړی نه شافي دی هغې ته او کوم خبر پکې راغلی دی د هغې په جنس کې کوم خبر راغلی هم خبر واحد دی نو قطعي هم نه دی نو الشی ستونه علاوه شی مجمل پاتې شو نو هلته به دوه کاره کوو مجمل حکم دار طلب به هم کې او تعمل به هم کې نو موږ حنابلو کې طلب تعمل وکړو جنس او قدر هم راویستلو یاد هم شي که نه او په دې شپږو کې شافي دی خو دومره ده چې ظني دی نه دا بیا هم لاړی چاته مؤول ته چاته لاړی یعنی حکم صرف واجبوي پوه شولې بې که نه بهرحال زمونږ خبره دلته والکتاب مجمل ایو قاعده په ذهن کې کښېنوئ ښه ډېر اهمه قاعده ده چې درنه ګډه وډه نه شي دا هم هدایت کې بار بار راځي تاسو ما ته لږ متوجه شئ دی خو وګورئ ټول کله کله قرآن کې حکم راغلی مجمل لکه دلته فامسحوا برؤوس مجمل دی که نه توجه بې خبرې واحد راشي شافي خبرې واحد وي او د هغې پوره بیان وي لکه دلته چې کړی دی بیا به موږ دې ته دوه شیونه موږ ته مخامخ شو یو د قرآن حکم دی بل د حدیث دی نو قرآن حکم ته به نسبت کوو چې قرآن نه ثابت دی که نه حدیث ته به نسبت کوو چې حدیث نه ثابت دی پوه نه شوئ یا داسې تعبیر وکړئ چې د مجمل کتاب الله بیان خبرې واحد وکړي موږ به چا ته وایو چې هغې نه ثابت دی بهی قرآن ته به وایو موږ وایو قرآن نه ثابت دی پوهېږئ که نه دلته هم د چا نه دا څلورمه حصه ثابته ده وی دا قرآن نه ثابته ده نو ځکه د فرض ویله که نه اعتراض در باندې جوړېږي یو شی حدیث نه ثابت دی ته د فرض څنګه وی چا نه ثابت دی ما به سوال پوه نه شو یو شی چې د حدیث نه ثابت وي دا خو ظني ثبوت دی څه دی دې سره فرضیت ثابتولی شي فرضیت خو کله ثابتېږي چې قطعي ثبوت وي قطعي دلالت وي دا خو دغه شان نه دی وګورئ والکتاب مجمل کتاب مجمل دی فالتحق لما دقه حدیث ملحق شلو بطور بیان به د کتاب سره او حجتنا للشافعي همدا زمونږ حدیث دا حجت دی امام شافعي رحمه الله په خلاف فی التقدیر چې هغه اندازه لګوي بثلاث هغه مقررتیا کوي بثلاث شعرات په درې ویختو باندې همدغه شان وعلى مالک د امام مالک رحمه الله خلاف هم دی فی اشتراط الاستیعاب چې هغه استیعاب شرط ګڼي ټول سر براګیره وفي بعض الروایاتو کې قدروا بعض اصحابنا اندازه لګولي مقررتیا کړي زمنګ بعضي اصحابو بثلاث اصابع اليد په درې ګوتو د لاس باندې ولې داسې کړي وجه لانها د غدري ګوتې چې دي اکثر ما د اکثر غیسه ده هو الاصل فی آلة المس چې هغه اصل له ګوتې اصل دي او په هغې کې د اکثره ده په څه کې فی آلة المس یعنی کومه چې د مسح چې کومه آله ده هغه لاس دی په هغې کې چې څوک اصل دی هغه ګوتې دي او په ګوتو کې اکثر یې څو دي درې اوس پوه شولئ نو وی لانها دغه درې ګوتې د اکثر د هغه شي دي هو الاصل فی آلة المس چې هغه اصل له اصل ګوتې اصل دي په څه کې په آلې د مسا هغه لاس کې په لاس کې ګوتې اصل دي او په ګوتو کې دا اکثر دي پوه شولئ بس وګورو